د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د تبې د ګولو د نرخونو لوړولو او د بجلی د پروژیکټو لپاره د اخیستل شوو پورونو د سود د پیسو ولس نه د بودولو منظوري ورکړې ده. د خزانه د مرکزی وزیر ساغډار په مشرۍ د اقتصادي رابطه کمیټه په ترسره شوی غونډه کې د تبې د ګولو پیراسټامول 500 ملي ګرام د نرخ 2.8 روپۍ او د پیراسټامول ایکسترا 500 ملي ګرام 3.3 ټاکلو فیصله وکړل شو او د دې ترڅنګ د شل نورو درملو د نرخونو د راکمولو منظوري هم ورکړل شوې ده. لغونډې وروسته د ICC په خوره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د بجلی د پروژیکټو لپاره د اخیستل شوو پورونو د سود پیسې به هم د ولس نه بودولی شي. غونډه کې د بجلی د یو یونټ په سر د 1 روپۍ د سرچارج لګولو منظوري ورکړل شوې او ویل شوي چې دا پیسې به یوازې د هغه چا د بجلی بیلونو کې راځي چې په کورونو کې تر 300 یونټو زیات بجلی مصرفوي. د اعلامیې لمخې غونډه کې پریکړه شوې چې د مالیاتي سرچارج یا مالیې د لارې به د بجلی صارفینو نه 8 روپۍ راټولول شي. اعلامیه زیاتوي چې د بجلی په بیلونو به فنانس یا مالیاتي سرچارج سخت کال د مارچ نه تر جون میاشتې پورې پځې وي او دا پیسې به د بجلی د ویش د ټولو کارخانو له صارفینو اخیستل کیږي. اقتصادي رابطه کمیټه د بجلی پروژیکټو لپاره د اخیستل شوو پورونو د سود د پیسو ولسنه د اغستو د پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې پاکستان کې د برېښنا یا بجلی د ویش کپنو هم د صارفینو څخه د 19 اربو 19 کروڑو او 30 لک روپو د ترلاسه کولو اجازه د بجلی د سار دولتي ادارې نه پلانه غوښتې ده. د بجلی د ویش کپنو نه پراته د خاص صارفینو نه د دې پیسو وصولولو خاص د روان مالی کال د دویمې سماحه د اډجسټمنټ په مت کې کړي او ټاکل شوی ده چې نپرابا په 22 فروری د دې خاص اوریدنه کوي. غالب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د